په ټوله نړۍ کې 3 دسمبر د معذورانو دپاره ځانګړې ورځ لمانځل کیږي. په دې لړ کې صوبایي حکومت بېلابېلو ځایونو کې د معذورانو دپاره پروګرامونه تابع کړي. همدغه شان تېره ورځ په سرای نورنګ کې الخدمت فاونډیشن او نیا جیون ویلفیر ارګنایزیشن په تعاون د خصوصي خلکو دپاره د یوې دستورې تابع وکړې شوه. آصف الله خان څوک چې پخپله معذوره دی او د معذورانو حقونو دپاره کار هم کوي، دوی په دې موقع باندې وایي دا جی شوری خو زه ټول پاکستان بلکې دنیا لیول باندې لګیا ورې 10-15 سال نه افراد به هم معذوری لپاره ما خپل کتاب لیکل دا چې د پاکستان په اردو شه پهلا یو مستند کتاب دا چې یک کتاب نه د کشمیر نه ونسا کراچي او بلوچستان پورې خلکو نه مستفید کړي. نو الحمدلله لګیا خو ډیر مخ نه یو او موږ ویل چې اوس فیلډ د خپل علاقې ته هم دغه چارو کو په داسې دلته ډیر زیات مسایل دي، دلته ډیر داسې بچي دي چې هغه سره ویلچیر نشته، چې هغه سره نور څه سہولیات نشته، په کورو چې مقید دي داسې خود ساخته قیدی تنهایی تیرای. نو دوی ته سپورټ کول پچار دا، هغه ته ویلچیر پچار دی، هغه والدین ته داسې انکریج کول او شعور ورکول پچار دی چې په دوی باندې تعلیم وکړي، حکومت یې فیسیلیټیټ کی او دو د معاشري یو مفید رکن ونه جوړ. وګوره چې یو امر جنرالایز ډیلا کې دلته خلکو سره دورا شعور نشته، نو چې کوم موږ نور ضلع سره کمپیر کو نو موږ ډیر پاتې روان یو. د سرکاري ادارو ته لګ هغه په چار دی چې دو دغه حواله سره چار تیزه کی په دې ټولې نه زیات چارې کول چې کوم په چار دی په دغه علاقې شدي، نو بالکل تسلی بخش خو نشو وتا ویلا او ان شاء الله دوی نه به موږ امید لرو چې بدا چار تیزه. سوشل اکټیویسټ افتخار حسین څوک چې سرای نورنګ سره تعلق لري، دوی وایي چې موږ ته پکار دی چې د دې خلکو ته حوصله ورکړو. په پاکستان کې یو شمېر داسې معذوري دي چې خپل قبلیت په وجه په ټوله نړۍ کې نوم پیدا کړی دی. نوموړی شاعر عمر دراز مروت صاحب وایي چې زه به تر څو یم در په در عمر دراز مروته، زه به تر څو خپل حقوق په دعاګانو غواړم. نو دو خلکو ته پکار دي چې داسې پروګرامو ته روزي پروټیسټ وکړي، خپل حقوقو دپاره اواز چکي. لکه څرنګه موږ ولیدله ښځو ته حقوق نه میلاو کېدل، نو حضور صلی الله علیه و آله وسلم دغه ښځو حقوق دپاره اواز بلند کړ او نن ښځې په کوم مقام باندې دي. نو دغسې موږ معاشرې چې کوم ټرینډز دي، کوم نظریات دي یا چینج کېږي، دا خلک به موږ په معاشرې بوج ګاڼه، خو نن دا خلک موږ د پاکستان نام روشن کوي. په 25 سپتمبر 2021 باندې تاسو ولیدله چې په یونایټډ نیشن چې میس سایما سلیم چې بلایند پرسن وه، هغه انډیا ته څرنګه جواب ورکړ. موږ علاقې ثناء الله خان مروت د بلایند کرکټ ټیم ریپرزنټیشن کوي، د موږ علاقې ورلډ کپ کې لاو کوي. دغسې که موږ ګورو د پاکستان اولنی سیول جج یوسف سلیم، نو دا خلک مخ ته ووتل او دنیا ته ثابته کړه چې موږ چې هم ایبیلیټي سته دي. او یوه وړوکې ما چې معذوري سته ده، ما لاس په شولسلی له ما پښې شولسلی، نو دې دا مطلب نه ده چې زه پوره بیکار اصله نه، ما دماغ سته دي، ما لاس سته دي، ما وجود سته ده، نو زه دې معاشرې لپاره کار کوای سم. نو ټولو نه ضروري کار دا ده چې دو به پخپله روزي او اواز به چې کوي او دا معاشره به پس ته دو ته حقوق ورکوي. خیبر پښتونخوا حکومت ته معذورو خلکو ته توجه ډیره کمه ده. هغوی په تعلیمي ادارو، هسپتالونو او په تګ راتګ لارو کې یو شمېر ستونزې لري چې له وجه یې زیاتره معذوري د کورونو نه بهر راوتو ته غاړه نږدي. په دې موقع لکي مروت مزاحیه فنکار عظیم خان پیلي وویل چې د حوصلې سره سره موږ ته پکار دي چې معذورو خلکو مالی مرستې هم زندگی چې زه وایم چې غوټه نه غوټه خوشي روغ صحت ته چې الله پاک چاته ورکړي، نو دا د زما ډېره د خوښۍ مقام ده. خو بهرحال بیا مزدوري دي الله پاک پیدا کړي دي، نو موږ دا وایو چې موږ د دو قدر وکړو، داسې قدر دې نه وکړو چې موږ دو ته پیسې ورکړو، موږ دو ته کورونه مځکې ورکړو، خو د دوی حوصله ځایي کوو ځکه چې الله پاک په خپلو فیصلو شو پیږي. نو نن دلته چې عالمي کومه ورځ ده، کوم مزدوري راغلي دي، ډېر ګڼ تعداد سره ناست تاسو وینو او ډېر عام شخصیت هم راغلي دي. نو موږ په دې فخر کوو چې الحمدلله په نورنګ چې داسې یو زبردست
انعقاد شوی ده چې هغه ته ډېر زبردست تکړه کسان راغلي او سماجي شخصیت چې کوم دي هغه راغلي دي. نو مزدورو سره د پوره تعاون موږ دا وایو چې خلک دې کوي. معذورو خلکو سره یووالي په توګه 3 دسمبر کال 1992 متحده قومونه په نړیوال کچ لمانځي، خو له بده مرغه په پاکستان کې تر اوسه پورې معذورو ته خپل حقونه په صحیح توګه نه میلاویږي. په دې موقع غلام جان خان خپل تاثرات په دې ډول بیانوي. خو زه به تا ته کوم یو احساس وشم، خو پښتو چې ماتل د وایي چې چیرته اور بلیږي هغه ځای سوځېږي. مزدوري ته هر یو مشکل ده. مزدوري د بیماری حالات ته ګوشي دا، د خرچي حالات ته ګوشي دا، د کور د شوردا د ګرځدا حالات ته ګوشي دا، یعنی په هر حالات چې د پریشان ده او سہولیات د لپاره د موږ په خاص په لک مروت چې نسته دي او نه جوړ شوی دي. حالانکه هر ادارې چې د مزدور حق ده، په هر ادارې چې د مزدور خپل حقوق پراته دي، خو یوې ادارې هم د مزدور د حقوقو سپروا نه ده کړی. همیشه د لپاره د لک مروت چې مزدور چې کوم دي په هر مشکلات چې ولاړی، په هر مشکلات چې پساوي، او د دې لپاره موږ دا ریکوست حکومت ته ورکو، دولتمنو خلکو ته ورکو، د حکومت هر ادارې ته ورکو چې مزدور سره د دوی یو هیلپ وکړي. داسې مزدور ډېر دي چې هغه په کورونو چې دي چې دیغه ته ویلچیر ضرورت ته، چاته دی ډاکټر ضرورت ته، چاته دی یعنی صحت هر یو چې کومه د مسله ده د عوامو ته د افسرانو ته دا خبره معلومه ده، دا چانه پټه نه ده. خو به هر حال موږ دا وایو چې د مزدوري په هر لحاظ باندې مزدورای ده، اگر د هر لحاظ باندې محتاج ده. حکومت ته موږ دا ریکوست ورکو او چې کوم سیاسي خلک یې ته موږ دا ریکوست ورکو چې مزدور پوره هیلپ شي. په هر ملک چې د مزدور خپل پرګجټونه چې کوم دي هغه سوي دي، هغه د لپاره مزدور لپاره سہولیات فراهم دي. او موږ لکه مروت چې کوم د الخایا په پاکستان چې یا په خیبر پختونخوا چې مزدور د لپاره هیڅ یو افر نشته چې هغه مزدوري سہولیاتونه واخلي. الخدمت فاونډیشن جنرال سیکریټري ګلنور خان ووی چې موږ به په هر چوکاټ باندې د معذورو خلکو ملاتړ کوو. آصف الله بھائی چې کوم دلته د دو هډ ده لکی ډسټریکټ لیول باندې هغه زه اپریشیټ کوم چې مزدور د لپاره د یو आवाज ټیک کړای دا او ډېر بهترین انداز سے لګیا دا. موږ د جماعت اسلامي او د الخدمت فاونډیشن له طرف نه دوی ته مکمل سپورټ دا او الحمدلله سپورټ کړي مو دي دا مزدوري، ځکه چې دا هم د معاشره حصہ ده، دا یو بوج به موږ نه ګڼو. دو د لپاره به موږ هر ممکن کوشش کوو څرنګه چې روغو خلکو لپاره لګیو ایغه نه به زیات تر موږ دو د لپاره کوشش کوو چې دو ته موږ په هر څه شي چې څرنګه موږ خپل حصہ ګڼو، دا د موږ زمن دي، د موږ وډونه دي، د دې معاشره کښلوالی ده. موږ به دو په هر فورم باندې بهترین انداز ان شاء الله سپورټ کوو. آصف الله بھائی چې څرنګه هم موږ نه د الخدمت فاونډیشن نه تعاون غواړي، موږ به د دې مزدورو د لپاره شپه ورځ یوه کوو او دوی په هر فورم باندې ان شاء الله موږ سپورټ په دغه موقع فلاحي ادارو مشران او حکومتي واکمنو خلکو ته یقین ورکړو چې حکومت معذورو ته ځانګړې توجه او پلان لري. زبیر انجم، ATV سرای نورنګ.